نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أموالي زكاة مسألة صغوري إلى مسلمان بندا فكم قسم أموالك الله جل مجلوه فدبان زكاة فرض کرے. شپږ قسم اموال دي. یو ذهب یعنی سره، دویم فضة یعنی سپین، دریم نقد سرمایه نقد روپی، او سلورم اموالی تجارت، او پنځم ندی سلورو وارو او یا پدې کې د بعضی مجموعه. پدې پنځه قسمه اموالو کې چې کوم سالانه فریضه ده د شریعت په عرف کې دیتا زکات وایي. شپږم د ځمکو او د پټو حاصلات، دانی د هغه غنمي که جواری که چنای که وریجی که قلولی که وربشی، د ځمکې نه چې کوم حاصلات د دانو په شکل کې راوځي قرآن کې الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم. دیکھیں دا اموال تجارت بیان دی. خرڅ کوي یعنی زکات ورکوي. من طیبات ما کسبتم، دا هغه حلال و پاک مالونه چې کوم تاسو د تجارت په ذریعه سره ګټي. دویم ومما اخرجنا لكم من الارض، یہ ټکی د وکیل ومما اخرجنا
او د هغه حاصلات او د دانونه اخرجنا چې موږ را اخلي دي لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې او تاسو یو دانه غورځولې ده او ما د هغې دانې نه ثابت بوټی را جوړ کړی دی او بیا په هغه بوټي کې درسنونه وږي دي او بیا په یو یو وږي کې څونه دانې دي اخرجنا موږ را اخکړی دی لکم ستاسو د فایدې دپاره الله وایي چې دانه تا غورځولې ده ځمکې که ته که ما حکم نه وی کړی دا دانه به یې خوړلې وسخا کړې به وه او یا به ورباندې چینجي او وینه مسلط کړې وې هغې به ضایع کړې وه ځمکه کې خاصیت دا پروت دی چې کوم څیز ځمکه کې ور واچې او لږه موده پکې تېرږي نو ځمکه کې الله پاک یو قسم جراثیم ایښي هغه شی د ځان سره څښاکي مړې په یو څو ورځو کې ځمکه د ځان سره ښه او بیا دغه رنګې دا ځمکه د حشرات الارض د قسمه قسم چینجونه ډکه ده په دانه باندې هغه مسلط شي څښایي الله وایي د ځمکې نه مې بچ کړه او د دې حشرات الارض نه مې بچ کړه او دا وچه دانه مې درته د شین بوټي په شکل کې را زرغونه کړه اوس چې زه درته څه وایم په هغې عمل کوه انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض او بها الله پاک ورپسې بله خبره هم کوي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وی مزیدار دانه پاک شی ورکو د الله په لاره کې څخه مه ورکوه بیکاره مه ورکوه لستم آخذیه الا ان تغمضوا فيه که کله ته محتاجه شوې او د زکات مستحق شوې او د څښا دانې چا دله درکولې نو نه به یې اخلي الا ان تغمضوا فيه مگر که چېرته ته مجبوره یې نو سترګې به دې پټې کړې وابېلې خاصې به یې نه اخلي نو په دې آیت کریمه کې الله پاک اواز نه په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله د ځمکې د حاصلاتو او د تجارت د دواړو ذکر کړی نو د ځمکو په حاصلاتو کې درکم کړه چې کوم فریضه الله پاک فرض کړې ده د شریعت په ژبه کې هغې ته عشر او نصفي عشر وایي دي هماغه زکات خو نوم یې بدل دی عشر او نصفي عشر عشر معنی لسمه حصه او د نصفي عشر معنی د لسمه حصې نیمه حصه نو چې لس منه غنم وشول نو لسمه حصې یو من دي او د لسمه حصې نیمه حصه هغه نیم من دي او بیا ما درته مخکې ووي چې الله پاک دین آسان کړی دی دین ګران کړی نه دی کاروبار او تجارت مسلمان چې کوي پیسې ګټي نو ټول کال یې په ځان شپه ورځې وکړي د هغې کې مشقت زیات
الله پاک پکې فریضه هم کمه کړې ده. څومره ده؟ ربوع العشر. ربوع العشر د عشر څلورمه حصه. او کم پټي چې هغه باراني ناغي کې مشقت کم نه ناغي کې الله پاک فرض کړی دا عشر لسمه حصه. او چې کم په ارټ او په ویولونو باندې اوبه کېږي پیسې پې لږې خرچه پې راځي الله کې الله پاک فریضه کمه کړې ده نصف العشر. او وم قسم اموال هغې ته حیوانات وي. اوښان هم دي، غواغوایان هم دي، چیرۍ هم دي او ګډې بیزې هم دي. د سرو نصاب 20 دیناره یعنی 1.5 تورې سره دي. او د سپینو نصاب 52 تورې چاندي ده. او اموال تجارت یا نقدي روپۍ د هغې موازنه به د دواړو نصابونو کې د یو سره کې چې د کومه قیمت ته رسېده زکات به ورکړي. او د ځمکې نه چې کوم حاصلات راوځي هغې دپاره هېڅ قسم نصاب نه دی مقرر. که 100 منه وشو هم به دینه عشر ورکړي، که 10 منه وشو هم به دینه عشر ورکړي، او حتی که 1 من وشو هم به دینه عشر ورکړي. او عشر او نصف عشر به د تمام اخراجاتو د ښکلو نه مخکې ورکړي، په کرلو او په اوبو خر او په ګوړ چاري او په ترېشر کولو او په صفا کولو باندې دا ټوله خرچې دا به ترې وروستو منفي کړي. اول به ترې نه عشر او نصف عشر ورکړي. که تاسو خیال کړي عربو کې چې کوم مالدار عارب وي نو هغې زرګونه اوښان ساتي، او دغه زموږ پاکستانیان او انډین او بنګلادیش والا خلک ولې ساتي دي هغې ولې ساتي نو چې 100 اوښان هم د چا سره او د یو اوښ 2 لکه 3 لکه روپۍ قیمت نو څومره مالدار شو. دارنګه زمونږ په دې وطن کې په دې کوهستان کې هغه خړ پړ او خوارغریب موږ ته ښکاري او د یو سړي رمه 1500 زر چیرې او ګډې بیزې پکې او کال 12 میاشتې ساتي. نو په دې کې هم زکات دی. خو هغه کې یو مسله ده چې هغه څاروي چې کوم څاروي یو مسلمان ساتي د نسل د ډېرېدو دپاره د بچو د راوړو دپاره او یې ورسره ورساتي خرڅوي. او دویم ده چې د کال اکثره حصه دا په ځنګل کې په دشتو کې په صحراګانو کې په خپله مفتو کې سري په بیه ولپی ګیانه اخلي نه هله پکې زکات دی. او که چېرته د کال ټول کال یا د کال اکثره حصه مالک ورلګایا په بیه اخیستله پټوي یې ورله اجاره نیول او هغې کې سرول بیا د هغه ګډو بیزو په سر کې زکات نشته.
یا د هغې نه چې خرڅوي او کومې پیسې ورسره جمع کېږي د هغې به زکات ورکوي. د اوښانو نصاب شریعت مقرر کړی دی 15 او د غوایانو نصاب یې مقرر کړی دی 10 او د ګډو بیزو نصاب دی 40. کم سړي سره چې 15 اوښاني او په دې نیت یې ساتلي چې دا به بچي راوړي او ډېرېږي به او دا کار اکثر حصې ولا شپون کې ساتلې دي هغه ولا سړی نو هر کاري به د دې 15 اوښانو نه زکات ورکوي. څه شی به ورکوي؟ څومره به ورکوي؟ د 15 اوښانو په سر باندې یو چیلې ده او بیا په شپږو کې 7 کې 8 کې 9 کې هماغه یو چیلې ده او کلس برابر شو بچی راوړل نو بیا پکې 2 چیلې تر 24 پورې چیلې چې کله دا اوښان ډېرېدل او 25 ته ورسېده بیا پکې یو اوښه ده. اوښ هم نه دی، څه شی ده؟ اوښه ده. خبره پوه شو که نه؟ د اوښ قیمت زیاتي او د اوښ قیمت کمی. دا د الله نظام دی. په انسانانو کې د نر قیمت زیاتي چې زوی وشي نو ټول خلک خوشحاله وشي او چې لور وشي نو قرآن وایي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وایي چاته چې د لور زیری ورکړي شي وایي مخې د غوسې نه تک تور شي وهو كظيم او د غوسې نه راوپړسېږي خو غریب څه ویلی نه شي مخامخ نور غوسې چې د لور زیری دې ماته راکړه نعوذ بالله. او حاله کې د الله پیغمبر وایي لور رحمت دی، دا د ځان سره رحمتونه راوړي. کم مسلمان چې د 2 لونو صحیح تربیت وکړلو د الله پیغمبر وایي زه او دغه پلار د 2 لونو په جنت ته داسې ځو لکه دا دواړه ګوتې. سبحان الله. دومره لوی ده لري. او په ځناورو کې د مادي قیمت زیاتي د نر قیمت سي کمې. د پښتو مشهور متل دی وایي چې څوک خوبونه کوي میخه نر کټې راوړه. نو دا اوږده کیسه ده. نو زکات کې به څه ورکړي؟ اوښه به ورکړي د هغې قیمت زیات. یا کوم عمر والا چې یو کال یې پوره او دویم کال کې شروع وي تر 35 پورې 36 چې برابر شو بیا به داسې اوښه ورکړي چې 2 کال یې پورې او دریم کال کې شروع وي. هر کال به دا ترتیب. او د غوایانو او د غواګانو نصاب دي 10 په 10 کې یو خیری او د ګډو بیزو نصاب دی 40 په 40 کې یو چیلې ده. نه دا 5م قسم هغه 9م قسم یو 8م قسم عالم دی هغې ته وایي په شریعت کې معادن د سرو کان. د سرو کان یو مسلمان ته په ځمکه کې د سرو خزانه میلو شوه د سرو کان ورته میلو شو یا داسې خزانه چې انسانانو خښه کړې ده او یا داسې خزانه چې هغه الله پاک په ځمکه کې پیدا کړې ده. دا د الله نظام دی. نو د انسانانو عقل ورته نه رسي. سره څومره قیمتي شی دی او الله پاک یې پیدا کړي په کوم ځای کې؟ ځمکه کې. دا خزانې الله پاک په ځمکه کې پیدا کړي. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله وایي د دنیا د هر څیز زموږ سره خزانه نه خزانې دي خزانې. وما ننزله إلا بقدر معلوم. دا هر دور د ضرورياتو مطابق موږ الله وایي د خپلې خزانې را برسېره کوو. اوښان میلونه نه وو، فکټریانې نه وي، کارخانې نه وي، نو نه ګیس ته ضرورت و نو کویلې ته ضرورت.
اوس دنیا د میلیونو نه ډکه شوه نو کویله د ضرر شو الله پاک خزانې را برسېده لګیا دي خلک په جنګېږي او کویلې راوباسي پخوا به خلکو په کورونو کې دغه کاڼي نه لګول او دانګې په فرشونو باندې به نه لګول نو هېڅ چا دې غرونو ته خیال هم نه موږ تاسو ټول ترې راتښتېدلي او چې دا رواج شروع شو چې هر سړی په کور کې او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله الاسراف هم یو حدي او الله به په یو لیټرین باندې 15 او 10 روپۍ دي یو لیټرین باندې 10 روپۍ دي خدای خبر په دې لیټرین کې باندې شپه کې سبق او چې دا شی نه بکې دي لګي دی او د اسماني باندې ورته الله دې رحم الله اسراف دې ګوري او د دې په تاسو الله رانه کوي کزه مو قبل یو قبل او یې کاني ما کاني ګوري چې کوم ټول کې قیمتي نو اوس ارګه الله دا سلسله شروع شو نو الله پاک هغه د خلکو غرونه سونه جوړه امدا کاني مدینه جوړي او بیا داسې کاني جوړیږي چې دنیا ته ځي یو چټاګي داغي کلون روپے قیمتي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الله هو الذي خلق لكم الله غزات دي خلق چې هغه پیدا کړی دي لكم ستاسو د فائدې لپاره ما في الأرض سجي بزمګي دي جميعا ټول الله پاک هر شی بزمګي کې د انسان د فائدې لپاره پیدا کړی دي اوس هغه بل خبره ده چې انسان هغه د انسانیت د بربادي لپاره استعمالي دا په بمونو کې په دې بمونو کې چې کوم شینو لګي هغه بدل رسمکه کې الله پاک پیدا کړی او بیا دې ور باندې مهنتونه کوي نو هغه شی چې الله پاک د انسانیت د فائدې لپاره استعمال کړو انسان پیدا کړی انسانیت انسان اوس لګیا دی هغه د نور انسانانو د تباہی لپاره لګیا دي تیاری نو په دغه خزانه کې چې کومه خزانه چې الله ورکړه انسانانو خوښه کړې ده او الله پیدا کړې ده په دې کې فریضه ده خمس څومره 15 حصه که 15 خښتې د شروع ملو شوي نو 4 ستایي او 15 به په زکات کې ورکړي مشقت به کې کم نه الله پاک زیات دا ترتیب اول سونه روان سونه کده تجارت دی نه ام پکې زکات دی سونه کایو مسلمان د خپل زامنو د لونو او د ودونو د زامنو د ودونو لپاره اغشتي او پکور کې اخی او تر څو پورې زوی او لور انګور ته حواله کړی نه هر کاریبا د غبلار د دې سونی نه هم زکات ورکوي او کما سونه چې کال 12 میاشتې زنانه استعمالي وګونو والیدي د غاړي امین دي د ګوتو ګوتمی دي نه هر کال به داغي ام زکات ورکوي کدا سرو زرو د غړۍ وا د غړۍ زنجیرو د سرو زرو پینو او د سرو زرو چشمی وی عینکی وی نو هم به داغي زکات ورکوي او سره یا سپین داغي لوخي د چا په کور کې پروتو نو هم به داغي زکات ورکوي تمغه چاته ملو شو هم به داغي زکات ورکوي د سرو یا د سپینو کب چاته ملو شو نو هم به داغي زکات ورکوي او دغه حکم د سپین باندې چې د کمې زنانه سره خالص سری د سرون علاوه ورسره 100 روپۍ هم نه بیا به په دې زنانه باندې د دې سرو زکات علی چې کله دا ونیمو تولو ته ورسي که د ونیمو تولو نه یو ماشم کمه وه یا ورباندې زکات نشته
د کمې زنانه سره چې سپین دي خالص سپین د سپینو نه علاوه نه ورسره یو رتی سره شته او نه ورسره روپۍ شته نو په هغه زنانه باندې په سپینو کې زکات په هغه فرض کېږي چې دا 52 تولې چاندي ته ورسي او د کمې زنانه سره چې د سرو او یا د سپینو نه علاوه نقد کیش وی خدای دغه چې 100 روپۍ ولینی او دا 100 روپۍ کال 12 میاشتې د دې سره بلاس کې تیری نو بیا بلاس کار کوي چې په دې دوارو نصابونو کې کم نصاب دی ناغي د به حساب کوي د سپینو د نصاب قیمت کم دی او د سرو د نصاب قیمت زیات دی بیا به د ساری باون تولی شانده قیمت معلوم کی چې دا غي قیمت دا غنی متول سره او دا لګي روپۍ پر رسیدي بیا به یې باغی زکات ورکړي دا د سرو او د سپینو او مسله دا ده چې د سرو او د سپینو زکات فرض په چا باندې دي په ښځه باندې په خاوند باندې دی فرض لکه موږ په خاوند باندې ځان فرض دی او په ښځه باندې ځان نه حج په دواړو باندې ځان نه روژه په دواړو باندې ځان نه نو زکات لا هم یو عبادت دی په ښځه باندې ځان له په سړي باندې ځان که یو خاوند ښځې ته ووایي چې خپل کار دی نه سره ساتي زکات به په خپله ورکړي زه ستا د سرو زکات نه ورکوم او نه ورکولی شم هېڅ قسمه ګناه په خاوند باندې نشته او چې په خپله خوښه په خپله مرضۍ خاوند د خپلې ښځې د خپلې مور د خپلې لور د کالو زکات ورکوي نو جایز دی ورکولی شي لکه عام طور خبره همدغسې ده اوس که زنانه وایي خاوند وایي زه هم نه ورکوم او زنانه وایي چې ما سره روپۍ نشته د کوم ځای نه مې ورکوم نو کالي ساتل الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي کالي ساتل په کور کې نه فرض دی نه واجب دی او نه سنت دی کم زنانه چې په کور کې کالي ساتي او زکات نه د دې د طرفه خاوند ورکوي او نه دې په خپله ورکوي بیا د داسې زنانه دپاره په کور کې کالي ساتل حرام دي نو کله دې خپلو ونیمو ټولو حساب لګوي او د هغې نه په حساب سره زکات ورکوي د سرو نه هم ټیک ده او کله یو ګوتمنې به پکې خرڅه کړي او بیا د هغې د سرو چې څومره زکات کېږي هغه قیمت اصول کړي او بیا د هغې نه ورکوي صحیح جایز خو مثلا همدغسې ده که چېرته د قیامت په ورځ باندې یو زنانه د خپلو کالو زکات نه ورکړې خاوند یې نه ورکړې نو د ښځې د کالو د زکات په نه ورکولو کې به الله پاک خاوند نه رانیسي خاوند به سزا نه ورکړي بیا د زنانه خپل کار کم مهر چې د نکاح په وخت کې مقرر شي الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي دا مناسبه بس یو شوشا جوړه شو یو نوم نمایش جوړ شو په زړه کې په 14 سالو کې یو پیسه نیت نه د مهر د ورکولو خو دنیا ته او خلکو ته د ځان د ښودو دپاره هلکه ولیکه 50 تولي ولیکه 100 تولي چې خلک وایي چې دومره مهر یې ونه مقرر نبی علیه السلام ځکه خو زموږ ودونه او نکاحونه بې برکته دي محبوب پیغمبر وایي چې اعظم النکاح برکة ایسره مؤونه په تمامو نکاحونو کې د ټول نه زیاده برکت نکاح هغه ده
چې هغې کې مشقت او تکلیف پکې کمي مهرونه پکې کوي او الله دې زموږ په ستاسو په حال باندې رحم وکړي همدغه پلار چې کله نکاح وخت راشي د نوم او د نمایش او ځان خلکو د رضا د ښودو وخت راشي نو وسې نه کېږي او بیا 50 شپېته تولي کاري ولیږي او چې کله بیا د لور واده کړي بیا یې دې په مړو کې شمار کړي بیا دې په څه کې شمار کړي مړو کې شمار کړي موږ ته مسلې راځي مدرسې ته پلار مې مړ دی او دومره زامن پاتې وو خویندې شته که نشته وایي خویندې نشته ښې خویندې وي خو نه مفتي دې نه ښکاره کوي مړو کې شمار کړي نو نعوذ بالله بیا پلار دا عار پیغور ګڼي چې لور او یا د لور له مرګ نه پسه زومه د خپلې ښځې د میراث مطالبه وکړي او زمونږ د جهالت په وجه باندې د ناپوهۍ په وجه باندې د دین نه د لرې کېدو په وجه باندې ماحول هم داسې جوړ کړی دی چې لور غریبه که ضرورتمنده وي خو هغه د شرمه نه غږ نشي کولی چې د پلار نه مطالبه وکړي دا تپوس به کېږي او د پلار نه به کېږي او د بجلګر مور چې قبر دی الله د نور نه ډکي ټوکه کې به خبرې کولې خو د کانې کرښې وایي داسې وي چې لور وایي ما درته بخلې نه غواړم بل داسې وي لور وایي چې ما درته بخل پلار نه غواړم وایي چېرته مې یو زوی وایي زما په ژوند کې داسې رانه و چې هغه وایي پلار ته چې زه یې څه نه غواړم دا لونه ټول یې څه ښیانې چې موږ یې څه نه غواړو هغه ماحول داسې جوړ دی چې لور غریبه که هغه وکړلو نو ولې مور دشمنه بیا پلار دشمن بیا ورور دشمنان نو دا ماحول په کورونو کې ختمول پکار دي او دا زموږ تاسو د مسلمانانو ضرورت دی او ما درته چې د الله پیغمبر وایي لور رحمت ده او د هغې تربیه جنت ته د تلو ضمانت د الله پیغمبر ورکړی نو چې مهر مقرر شه په د نکاح په وخت کې او شل تولې کالي ولیکلی شو نو د دې شلو تولو د کالي زکات په چا باندې دي ښځه باندې خو کله ښځه باندې دي چې خاوند یې ولور کړي نو که لس کاله پسې ورکړلو بیا به د تېر شو لسو کالو حساب لګوي او د ټولو زکات به ورکوي او که به دویم کال یې ورکړي دویم کال به ورکړي او که خاوند ورباندې خېټه واچوله نه یې ورکوله نو بیا د هغې د زکات د نه ورکولو ګناه هم په ده باندې ده او د خپلې ښځې حق اعلان یې کړی دی د هغې ګناه ځان له ورباندې او دریم قسم مال هغه نقدي روپۍ دي نقدي روپۍ که په جیب کې وي که په کور کې او که په بینک کې د هغې زکات به ورکړي هغه روپۍ مثلا 10 لکه روپۍ د یو سړي سره دي او بینک کې ایښي دي کور کې ایښي دي او په 10 کالو کې د یو ورځ هم هغه په کاروبار کې استعمال نه کړلې نو هم به دې هر کال د هغې زکات ورکوي یا خو دا چې دا په خرڅ خوراک کې ولګي او یا په زکات ورکولو کې دومره راکمې شي چې هغه د نصاب نه راکوزي شي بیا زکات ختم شو کمې نقدي روپۍ پلار لږې جمع کوي په دې نیت یې جمع کوي کور کې بیرۍ ښځې ته ورکوي چې دا ځان سره کړه هفتوار یا ماهانه زوی له به پرې واده کړو نو هر کال چې دی د نورو پیسو زکات ورکوي د زوی د واده دپاره چې کومې پیسې بیلې کړي دي د هغې به هم زکات ورکوي چې تر څو پورې هغه په واده کې لګېدلي نه دي چې ولګېدې ختمه یو مسلمان د کرۍ په کور کې اوسېږي او د خپل کاروبار نه یا د نوکرۍ نه لږې پیسې راغلي بیا کې جمع کوي کور کې جمع کوي او بیا کال پوره شو نو د نورو پیسو زکات چې ورکوي د هغه روپو زکات به هم ورکوي چې کومې د کور د تعمیر دپاره جمع کړي دي چې تر څو پورې پرې کور اغشتی نه دی او یا تر څو پورې پرې پلار اغشتی نه دی چې نغدو شکل کې پرتي نو هر کال به زکات ورکوي
کمې روپۍ چې یو مسلمان د موټر د سورلۍ د اخیستو دپاره لږې لږې جمع کوي 50-60 روپۍ برابرې شوې او په د باندې کال پوره شو د نور روپو زکات به هم ورکوي او دا کومې 50-60 سره د موټر د اخیستو دپاره بیلې کړي دي د هغې به زکات ورکوي چې تر څو به موټر اخیستی چې د موټر د اخیستو باندې یې جمع کړي دي نغدي دي